جوړ دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړ دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې جوړې دې نه دي مخکې دې خو ولې جوړې نه کړې سره څه دلیل دی زما د مینې د دعوې تش په خوله قرآن کې راځي د سورة عنکبوت د سر آیات ته الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس آیا خلق دا گمان کئی ان يتركوا چې دوی بخلاش صرف په دې ټکي چې ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم په دې بخلاش حاشا وکلا په دې چرته کې زه مسلمان یم ستا به په 40 غنټو کې یو کرتوت د مسلمانۍ نه وي ته چې ځان ته مسلمان وې د اسلام څه ته وایي تو وایا چالکی ځوان شي بوډا شي خاور لروان شي او دومره پوی نه چې مذهب ستوي دین ستوي ایمان ستوي دومره پوی نه او سبیله خبره ده چې سړی مرشي صاحب د بالا مانه امامان صاحبان پر راجم شي او جنازه او کی او په قبر تقریر مو کیو ټولو وايي چې دا ډېر خسړې دی او خو که خراب دی بس لاړو رخصو بدغه نه کی پدې نه کی ایو عاشق تخپل معشوقې وي پستا څه خیال دی چې زه به داسې په اسانه ستا لاس له درځم داسې په اسانه ته به خالي په دې اخلاص شي چې زه مسلمان یم عزیزانو این خیال است تو محال است تو جنون دا یو لیونتوب دی یو نشه ده چې تا کړې ده دا اسلام په دې خلاصېږي نه والله چې ستاسو خیال دی چې دا د مرګ نه وروسته په 10 روپۍ اسقاط ویشلو به تخلاصېږي دا ارزان قرآن شریفونه په قصهخانه کې اخیستل او په جوماتونو تقسیمول په دې به تخلاصېږي دا د زیارت په ورځې ګویا کې دا تانو ختم باندې به تخلاصېږي یعنی تا دې په ژوند هېڅ هم نه یې کړي په خپله دې تاسو نه یې کړي زه به تا پاتانې 3 سپارې در پسې وایم او تا به خلاصوم سوال نه پیدا کړي دا یو دوکه ده چې تا او زه پکې پراته یو د جناب محمد رسول الله د لور نکاح بی بی فاطمہ خپل لور چې پیغمبر حضرت علی ته پاک د نکاح کی ورکولا د دې نکاح جناب محمد رسول الله په خپل تړلو د صحابه په مخ کې وې چې تاسو ټول په دې گواهان یې چې ما فاطمه بنت محمد
حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړی دا خپل لور نکاح په خپل تړلو سنت طریقه اوس دا ده چې د چا د لور واده نو پلار به د خپل لور عقد په خپل کوي پلار پټ شي نکاح مجلس ته نه راځي وایي د جنای کار دی شرم دی ته د امیر صاحب په توپه ولګي چې دا وریجې پې غواړې شرم نه دی چې دا غوړي پې غواړې شرم نه دی چې دا ښځې د جواب ورولېږلو چې بینډ دې نه یې راوستی د لور ډولی به نه در کوم چې تماشې نه یې راغلي د لور ډولی به نه در کوم دا شرم نه دی او د نکاح په ټایم کې ستا موجودګي چې دی دا شرم دی ویما چې سړی ورک شو بالکل بنی آدم ورک شو لا وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یا غورز لاڑے چخولے بد عطر غندی بوئی کولو اس کا عطر مگم واللہ قدمین بوئی تی درشی سڑی ورکش اور سڑی تا چگورے پا بڑا پیاز دے اور سڑی تا چگورے خود غرضا مطلبی سلام با بے غرض در باندیوانے چاہیے نزدې به بے غرضه در ترانشي دا خدای د پاره خلق الله نو خود غرضه خلق پاتې شي نو زما عزیزانو دین ګوره دا یاد لره په هر شي کې دی په واده کې هم دی په سنت کې تاسو وګورئ په دې کلي کې د ماشوم سنت به په ډمې به ګډئ ډمې به هلکه دا ولې وایه یو ماشوم ډېره موده پس خدای راکړی مال چارمان پې وباسم وخانه خرابه په خرو چلولو چلولو د بیړه غرقه شوه پسترګو کې د خرونو خاشنه درې درې پاوه پراتی په داسې خو د دا پیسې ګټلې دي ور ظالمانو ته اوس په ډمانو باندې الوزي نو د شپې ډمه ګډه کې ډولۍ دي راشي په درېم ورځ بیا په خرو پسې راوه مزه یې څه وکړه تاسو ګورئ چې زمونږ دی کلي کې کله ډمه ګډېږي صاحبه د دې لپنګانو دا حال هم لیدلی چا پکې جوارۍ پړونه اچولي چا پکې د شرابو دور لګولی چا پکې صاحبه د ډمه راوستي په دې دغه چې په دې څومره پیسې ټولېږي به ما سره نیمېږي بیا یعنې ډمه خود غرضه ده مونږ د هغې هم نیکونه یو هغې سره وړاندې نه فیصله کېږي چې بیبي چې څومره مال ټول شو نیمې ستا نیمې زما به یو سړي ته ماته وی واده مې دی دا پولیس والا پکې ډمه نه پرېږدي ما سوچه کار پکې وکړه وی چې کم یو ما قوالي وی جي په هغې بیا پیسې نه راټولېږي تاسو خو قوالیانو ته سوچه کار وایي بس هر آرامتوب باندې دی چې کومه لوپټه واچوله بس هغه رنګ دی نو هغه دوپړی او باجي دی خو یو ډمه ورسره نشته نو دا سوچه ورته بیا ولې وایي دې سره نعت وایي زمونږ مالت کې قوالي وه نو ټیکهدار ما ته راغی ما ته وی چې دا قوالجي مونږ په 1000 روپۍ راوستی یو شپې دپاره مالده کې څه صفت دی وی جی سوچه سیزونه وایي
شی سوچه وی ناتونه ماتونه پکې ما ورته مال ټیکادار سے پدې می پوي کا چې دا نات ډیر سوچه دی او که قرآن لوی سوچه دی ویجو خلق شپاره سنی دینداری تاسو څه خیال دی چې سړی چرته اوسیږي او د ده کوم طبیعتي او د هغه مزاج نه خلاف خلقي په هغه علاقه کې نو د ده به طبیعت پې ښیږي زما مزاج دا دی چې تاسو دین وپېژنئ اسلام وپېژنئ مذهب وپېژنئ تاسو وګورئ په دې بالا ماڼۍ کې تقریبا هر جماعت کې لوډ سپیکر لګېدلی او زما خپل خیال دا دی چې دا یو نخره ده ته ما ته ګوره یو نخره جوړوه او زه تا ته ګوره یو نخره جوړوه چرته چې دوه خښتې جماعت ته هم پکې لوډ سپیکر دی چرته چې درې خښتې جماعت ته هم بهی لوډ سپیکر خو داسې شی دی چې چرته آواز نه رسی د سړي دومره عظیمه دنیایي چې آواز نه رسی نو هلته یې ولګوه صاحب ها کو ها کوم پکې جوړ کړي دي نتیجه دا چې په خپله د اودس کولو چل دې تر اوسه پېزده نه کو او صاحبه دنیا هم په مخه راغستې ده دا هم زما د مزاج نه خلاف زه دې حق کې نه آذان دی آذان په خدای باور وکړه چې عام طور اذانونه په دې جماعتونو کې غلط دي عام طور ځکه چې امام په خپل اذان نه کوي طالب په خپل اذان نه کوي خو چې څوک راشي ورته هلکه بانګ ووایه بس بېګار دی هغه راشي صاحب بانګ ته ودرږ اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول انا لله د دې ټول وبال د چا په سر دی دا عذاب د چا په سر بارې چې خلک اوري او چرته لغوندې سنجیده سړی رواني او دا څه خر لګیا دی بیړه د غرکشه چل دی نه دی زده کړی اذانونه کې لګیا دا محمد رسول الله دی حي على الصلاة دی حي على الفلاح دی دا ځان دسې دی خبردار که امام یا طالب درته ووایي چې شپاره سنې د اذان زده نه چې لوډ سپیکر ته نږدې نه شي ورته استاذ پخپله یې کوه حالانکه مسله دا ده ویؤذنکم عالمکم اذان به عالم سړی کوي پوه سړی به کوي چې الفاظ د اذان صحیح ویلی شي دې وجنه هر یو دنج کو بیا را پاسي او صاحب بانګونه وي دا هغه بانګ دی چې بار خلک وړه تور شي چې دا مړه دا څه و ښایسته آواز والا پکار دی ښه آواز پکار دی چې څوک په لاره تېرېږي او ښایسته آواز بانګي چې ورته ودرېږي چې څه مزه یې وکړي دا نه چې څوک په لاره تېرېږي چې هلکه دا څه به خدای دې ووایه دا څه وی لګیا یې د لوډ سپیکرونو دا مطلب نه دی چې هسې پکې د کارغانو غوندې هاکو 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 جوړ کړی او صاحب نه په مطلب څوک پوهېږي نه په خبره څوک پوهېږي یو وخت بل دا چې د هر شي یو خاص وخت د تقریر هم یو وخت د نعت ویلو هم یو وخت دا نه چې جومات کې د لوډ سپیکر لګېدلی دی او شپه ورځ د باټ غوندې ورته ولاړ اوسه او صاحب لکه د باټ لګیا اوسه دې پسې هم دا خلک کنځلې کوي بیا نو چې ته نعت وې او هغه کنځلې وکړي
الټه بیړه تباشي کافرم شي ځکه چې د رسول الله نات ته چې څوک کنځلېږي خو بیړه یې تبا نو ته به یې وایې خېته الټه دې خلک کافر کړه او بیړه دې وله غرق دې وجې نه هر شي دپاره خپله موقعي خپل محلي خپل ځایي د هرې خبرې خپل وخت دي دا دې ګودره ګډېده دا هم څه سړیتوب نه دی ګوره که د جوماتونو حالات داسې بدمزګي او بد انتظامی وي نو وایي چې کفر اسکا به برخیزت کجا ماند مسلمانی که د جومات نظم و ضبط دومره خراب او بربادي نو وایه د بار نظم و ضبط پته څنګه ټیک کړی وی در بهارا کئی شود سرسبز سنگ در بهارا کئی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ وی کپ کانی باندې زرګونه بارانونه وشي چرې بم ګل نش کاڼې نه ګل کی کته ګل کېده غواړي خاک شو تا ګل بروید رنګ رنګ خاورې شا چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي دین د خاورې کېدو نامه ده نو اول خو مې دا واورئ چې 14 سنې مازان زده کړی نه دې بازار کې ستاسو اذانونه زیات اورېدی لوډ سپیکر هم پاس په بام باندې لګولی دي او چې اذان هم ټیک زده کړی نه چې آینده دپاره دې لوډ سپیکر کې بانګونه وایي ټیک بیا دغه طالبان کوي چې دا څوک په اذان پوهېږي او یا زده کا ځان طالب کا ځان خاورې کا اذان زده کا بیا کوه که په دې خبره پوه شوئ ځکه چې زه دلته ناست یم ما سره سړی ناست دي وایي دا څه برړېږي نه هغه سړي ته څه ویلی شم نه تا پسې راتلی شم چې د چرګوړک غوندې د دې مرۍ نه ونیسمه او دغه سړک ته دې ور وغورځومه چې هلکه سړیتوب زده که چېرته انسانیت زده که سړي ته څه به وایې خو کار غلط شوی نو هغه مو وایي که دې وجې نه د جومات احترام د جومات آداب دا به ټول مد نظر ساتئ یوازې په دې جلسو ملسو او بلپونو ملپونو دا جنډیانې منډیانې دا ګوره دین نه دی دا داسې شی دی لکه د ګلونو څیره چېرته د خر په قبر واچوي نو د خر خو لاندې په څیره نه پخلی کېږي تاسو پوه شئ دین نمایش نه دی دین فقر دی ګداګیري ده مولانا روم وایي دین د نمایش او د سجاوٹ نامه نه ده دین نمایش نه دی چې ختم دی صاحبه د کجورو پاڼې راوړه او دروازې جوړې کا او ختم دی صاحبه جنډیانې جوړې کا او ختم دی صاحبه لړیانې ولګوه څه چل دی نن جشن قرآن دی دین د دې نامه نه دین د انتهایی سادگی او د درویشي نامه ده تاسو وګورئ نن 1400 کاله وشو چې امام حسین شهید دی په خیمه کې اوسېده یو عظیم قوت سره جنگ کړی دی لیکن چې د ځمکې ملاسته او د ځمکې جنګ نن 1400 کاله وشو د خلکو هیر نه دی نو خبره مې دا کوله چې شهید څه ته وایي شهید فعیل وزن دی اسې خوله پې وخوځوئ زده کېږي نه څه وزن دی فعیل نه دی که نه ویښته خو دې داسې پرېښي دي لکه چتری فعیل نه دی شهید
د فاعل وزن دی. فاعل دې ځای کې وایا فاعل. قرآن اصل کې بل مصیبت. قرآن اول خو چا ویلی دی؟ که ویلی دی چې څوک یې درته ښي هغه مړه کې خیال کړی چې زما د کور وزه بیخي وزه سکول دی نه قضا کوي مازدیګر مور پلار راوشړي چې آرامي دی لوبې کوي شیطانت کې یاله مولا لی ورولېږي. مولا ورته یو ست وایه لکه الف ب ت س الف ب ت س نه ورته ټکی ښیي چې الف داسې دی ب داسې ده غړوندې دې ته وایي شد دې ته وایي مد دې ته وایي دا نه وایه لکه الف ب ت س الف ب ت س. الحمد چې ورته شروع کړي وا الف لام در الحم در هم دال پیدو الحمد الحمد لله الحمد. تاسو ټول څنګه وایي؟ وایه ها هو ولي قول ماما الحمد لله الحمد لله وای ما لا تمد وصال د نعمتونو ته کولا چپ ما لا تمد وصال د نعمتونو ته کولا ناگهان پیال نسکور د گردون شو الغیاس ما پتا پس داس پین جام رنگ کړي تلا بیا پما ګمان د نام ننګ کړي. الحمد دا پاسل کې څو سبحانك یا الله سبحانك اللهم دې پاسل کې څنګه سبحانك وای کنا ویری دی خدای امرکا سبحانك یا الله. عربی قانون داده چې چرته یې حذف شي یا حرف ندا حذف شي داغي په عوض کې آخر کې میم مشدده راوړي شي. سبحانك یا الله وړاندې دا معنا وا سبحانك یا الله پاکی د تعالی را اے خدایا بدومره معنا ہے پاکی د تعالی را اے خدا. اوس یہ لری کړه او د یہ په بدل کې په اخر کې میم مشدده راو. اوس معنا دا شو چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا. اول معنا ډیره خو کده اوس خشوا دومره خو پرانا تیار پويږي خدای نن ګر کړی سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا. سوال دا دی چې دا سټی کو کنه سبحانك یا الله نو دا یې لري کول او د یې په عوض کې گویا کې میم مشدده راوړل فائدہ څه شو؟ وای فائدہ دا شو چې اول خدا معنا وا چې سبحانك یا الله پاکی د تعالی را اے خدایا. اوس پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا. دا میم مستجمع دے ټول صفات د الله له یو میم راتلو سرا دا الله کل هم صفات پکراله. ایو بزرگ دی میم پسې وای دی میم کې یو کمال دی. میم تا ونمانه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي والله یو میم هغې نه لاندې خپه به یې کټ که ځان به د قتل نه بچ کو یو خپه داسې